ووټ به چاله ورکوئ؟ زه د خپل فادر نه انسپایر شوی یم. پاکستان تحریک انصاف چیرمین په جیل کې دی، بیټ نشان ترې واخیستو، ګرفتاریانې لا روانې دي. څه ګڼئ ښه کېږي که بد کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلهمن یم چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامه به مو په تن وي. قدرمندو کتونکو زموږ په معاشره کې د زنانو یا د میندو خویندو راوچتېدل او بیا بام ته رسېدل چې دا ډېر زیات مشکله وي او په دې کې د ډېر زیات محنت ضرورت هم وي. خو بیا د بونیر په خاوره باندې هم دغسې یوه پیغله راوچته شوې ده چې هغه یې د سیاست په میدان کې هم قدم ښودی دی او بیا د دې سره سره په لږ وخت کې ډېر مقبولیت چې دی هغه هم حاصل کړی دی. دغه پیژندلی نوم د ډاکټر سیویرا پرکاش په نوم سره دی. دوی د پاکستان پیپلز پارټی نه ټاکلی شوي امیدوار دي او د دوی سره به خبرې اترې کوو. نننۍ خپرونه ده، پروګرام به مخ په وړاندې بوځو، زموږ سره اوسئ. ډېره مننه چې ستاسو د وخت راکولو. دا راته ووایئ زموږ په معاشره کې که موږ وګورو نو د پیغلو راوچتېدل چې دا ډېر زیات ګران کار دی او بیا تاسو په الیکشن کې هم حصه اخیستې ده. څه سوچ باندې چې دی هغه یو په الیکشن کې حصه اخیستې ده؟ سوچ مطلب ما میډیکل هم کړی دی که نه، په خپله په پیشه باندې زه ډاکټر یم. زه د خپل فادر نه انسپایر شوی یم. زما فادر به د سټارټ نه ما لیدلي و چې د کوشش به کوو چې د غریبانو خلکو مدد وکړي. نو دا شانتې ما هم وي چې زه به ډاکټر راشم، زه به هم دا شان کوم. خو کله چې زه هاسپیټل کې ما ګورنمنټ هاسپیټل کې هاوس جاب کوم نو ما ولیدل چې هلته کې ډېرې غټې مسلې وي نو هغه ډاکټر نشي سالو کولی. دپاره مطلب دا کوریډور آف پاور ته انټر کېدل ضروري وه. نو چې څنګه زما هاوس جاب جولای کې ختم شو، اګست نه ما سی ایس ایس اکیډمي هم جوین کړه، ورسره پالیټکس کې هم اکټیو پارټ اخیستل سټارټ کړل. د پی کې 25 د ولس نه د عوامو نه څومره امیدونه ساتئ؟ هغه مینه درکوي او هغه اسمبلی هغه سیټ ته به یې ورسوي؟ مینه خو ما چې څونه ایکسپیکټ کوله هغه نه خو لکه 1000 ګونه زیاده راته میلاو شوې ده. لکه دا ما سوچ هم نشو کولی چې دونه قدر او احترام به راله راکړي. خو لکه زه د سیاست چې راغلی یم په دې جنرال الیکشن دپاره چې راغلی یم نو دا زما د طرف نه یو افرټ و. صرف ما دا مایند کې نو یې چې خامخا به زه ګټم. زه راغلی یم چې لکه خلک په خپله به جج کړي بونیر خلک، مطلب دا هغوی ته ما دا ډیسیژن پرېښی دی چې هغوی په خپله جج کولی شي. که هغوی ته ولګي چې زه خبره هغوی دپاره کولی شم، هغوی خدمت کولی شم، بیا به وګټم. صحیح. دا راته ووایئ نن سبا چونکې تاسو د سیاست سره وابسته د پاکستان تحریک انصاف چیرمین په جیل کې دی، بیټ نشان ترې واخیستو، ګرفتاریانې لا روانې دي. څه ګڼئ ښه کېږي که بد کېږي په حیثیت یو سیاستدان؟ نه دا هسې لکه بد کېږي. دا زموږ مطلب چیرمین هم دا خبره کړې وه چې موږ ټوله له لیول پلیینګ فیلډ پکار دی چې ټوله لکه هغه ایکوالټیز هم لکه ایکوالټي پروموټ کولو دپاره راغلي یم. نو لکه هغه ایکوالټي زه ټوټلی سپورټ کوم. دا سټانس صحیح دی، مطلب دا غلط کېږي. دا راته ووایئ زیاتره زموږ سیاستدانان چې دی هغه وعدې کوي خو وروسته نه پوره کېږي. څه ګڼئ په خپله باندې یو هم دغه سوچ دی که نه د ولس ته ښېګړه کې به په کار راځئ؟ نه لکه زه عام فیملی نه زما تعلق دی. لکه زموږ هغه دونه دغه شانتې څه دغه کیسې نشته که نه، او دونه مینه چې دا ماته چې بونیر کې میلاویږي دا چېرته هم ماته نشي میلاویدی. او هغه نه علاوه ما خپل منشور کې دا ایښی دی چې انشاءالله به کامیټیز رغوم او زما به ریګولر میټینګز به وي. ځکه چې ماته خو لکه چې زه دلته کې نه یم بونیر کې نه یم، ماته به د بونیر مسلو څنګه به پته لګي. نو انشاءالله زه به خپل بونیر سره به اټیچډ او کنیکټډ به رسم. ستاسو په شان هغه خویندې میندې چې هغه مخکې راتلل غواړي، ځان بام ته رسول غواړي، څه پیغام ورکول غواړي هغوی فیملی ته؟ خو زما دا پیغام دی چې پلیز امپاور کوئ، سپورټ کوئ. د هغوی دپاره زما دا پیغام دی چې لکه دا فرست سټپ چې دی که نه دا ډېر ګران وي، خلک یېرېږي، خو دا یو سټپ نه زموږ لایف چینج کیدی شي. نو یېرېږئ مه، دا سټپ الی. دا راته ووایئ په تېرو ورځو که موږ وګورو په ټیک ټاک په هر ځای ستاسو یوه ناره مشهوره وه چې ووټ په چاله ورکوئ. زموږ کتونکو ته هم لږ هغه ووایئ چې ووټ په چاله ورکوئ. ووټ به چاله ورکوئ. ډېره زیاته مننه. جی قدرمندو کتونکو دا وه ډاکټر سیویرا پرکاش چې ستاسو سره خپل تاثرات شریک کړل او بیا خپل منشور چې دی هغه یې تاسو ته کېښودو. دا پروګرام هم په دې ځای باندې راغونډومه. تر دې بله پروګرام پورې لکه نسیم خان سره اجازه راکوئ. په لوی الله مو سپارم د تل پاتې.